د اګریکلچرل د کرنیزي سېکټر په هغه کې د نوو اصلاحاتو د نوو ریفارمز او سره د خوراکي توکو دغه امنیت او دغه فود سیفټي د فود سکیورټي په اړه باندې د پاکستان د یو نظر له تاسو سره شریکو. یقینا د اګریکلچر یا کرنیز هغه برخه چې د پاکستان په ټوټل قومي دولت کې د پاکستان په جی ډي پی کې د غډیر لوی برخه ده. پاکستان د بای اند لارج یو اګرو بیسډ یو اګریرین معیشت دی چې د دې لارې پاکستان د کولای شي خپل معیشت چې هغه مضبوط وساتي. د دې نو اصلاحاتو په تفکتلو سره یعنی چې اګریکلچرل سېکټر څنګه د جدید خطوط باندې استواره کولای شو یا پر هغه نو لارو چارو برابر کولای شو. یقینا هم دا وخت لکه چې ساينس او اډوانسمنت یا د نو مشنریزو راتګ د انسان د ژوند مختلف اړخونه د ریوولوشنایز کړی دي. همدارنګه د کرنیز سېکټر کې د کرنیز برخه کې هم دا غډیر لوی کردار کېدلی شي. په ټولو لمخه چې دا وخت دنیا د یو ډیر لوی ستونزې سره مخامخ ده. هغه غواړي چې دا غل عمل د کرنیز سېکټر هم ډیر زیات متاثر کیږي. دا غیزي پر هغه باندې پرتی وي لکه ماحولیاتي بدلون د کلایمټ چینج. د دې لپاره پکار ده چې سمارټ د کلایمټیک اګرو بیسډ دغه وسی اګریکلچرل اکټیویټیز وسی دا سي د سیډز د لپاره کار وسی چې هغه کلایمټ ریزیلینټ وي او د ماحولیاتو په وړاندې یو مزاحمت کولو یا دغه په وړاندې د ودرېدلو طاقت او توان ولري. دویم دا چې د اګریکلچرل د نوې ماډرن ټیکنیکس یا د ماډرن مشنریزو په کارولو سره موږ دغه سېکټر څخه دور هم پیداوار زیاتولای شو، پروډکشن زیاتولای شو. لکه چې دغه امپروቭ سیډز داسې بیجونه چې دغه پیداوار هم زیات وي او هغه د کلایمټ په وړاندې مقاومت هم ولري. نو دویم دا چې د خوراکي اجناسو دغه د سکیورټي چې د دې سره تړلې پاتې کیږي. کله چې د اګریکلچرل سېکټرز د خاصه د سپلای اند ډیماند دغه چین چې دغه پروسس چې دغه ډسرپټ سي، نو بیا د خوراکي امنیت دغه پروسس چې دغه هم زیات اغیزمن کېدلی شي. د دې لپاره د نوو ټکنالوژیزو استعمال د نوو انسیکټیسایډز، پیسټیسایډز ادویات یا د ونو د بوټو د کرنیزو فصلونو د ښه نریشمنت لپاره چې دغه نوې کادونه یا نوې داسې لارې چارې خپلولی شو چې هغه د هارویسټینګ کار کولی شي یا د لو چې په پخوا کې د فصلونو د کټای لپاره نوې مشنریز په کار راوستلی شي. د فصلونو د پرمختګ لپاره د ډرونز ټکنالوژي د ارټیفیشل انټيليجنس څخه کار اخیستل شي چې هغه د فصلونو په وړاندې د هغو بیماریانو دغه ډیزیز ډایګنوز کولای شي. نو دا رنګه د ډرون په ذریعہ باندې د فصلونو سپری کېدلی شي. نو دا ټول هغه نوې میز دی، هغه نوې لارې چارې دي چې له دې سره موږ دغه دواړه د خوراکي اجناسو دغه تحفظ یقیني کولی شو او د اګریکلچر سېکټر چې دی هغه ریوولوشنایز کولای شو.